ګلونه ډېر په سر کې کېدی د سپرلي ډېره موده نه وي تېر به شي اوړی دې پاس په غره کې تېر که وس په تور جیمې رانه غواړي سره ګلونه زما د غرونو جانان خوښ دی د ښار جانان په سړي ډول خرڅوي چې که یو سړي عالم ته بد وکتل د عالم خلاف جبه وخوځوله ګنده جبه د لسو پښتنو پورې به د په خاندان کې چرته د تور ټکي عالم په تور ټکي پوه به پیدا نشي عالم خو لا پرېږده او یو لوی عالم لیکلی دي چې په دنیا کې به الله د مال نه برکت اوچت کی عذابونه طوفانونه زلزلې مرضونه سیلابونه په دې به یې اخته کی او په قیامت کې د قبر نه چې راپاسي وی دی به د سپي په شانتې غاپي او په ده به د لیونو حرکتونه به کوي او دا چغې به وکاږي او د سپي په شانتې به غاپي یو ډېر لوی مفسر راغستی دی قبر یې کولاو کوي یو خو به تې د مرګ په وخت کې کلمه هېرېږي دویم قبر یې کولاو کوي نو د ده په قبر کې به شکل به د قبلې نه مخ اوښتی او شکل به د خنزیر وي شکل به د خنزیر وي دا هغه خلک دی چې د دې په وجه د الله غصه ختمیږي یطفئ غضب الجبار یطفئ غضب الجبار دې وخت کې د دې ختمونو لا ټانګار والا راځي که نه راځي تیلې والا راځي که نه راځي ګوالرې والا راځي که نه راځي هیڅ ضرورت نشته خو د دې یو ماشوم د ختم له 1,04,000 ملایکې راغلي دي او دا څومره خلک چې د ختم له راغلي وي د هغوی دپاره 4 زیري دي 4 یو د الله نبی فرمایي د ده دپاره جنت واجب شه دا د دې طلباو اکرام دی چې یاره مونږ راغلو د یتیمانو په شانتې یوازې نه دي مونږ وله ټول راغلي وو د دوی حوصله افزایۍ دپاره دلته ناست یو دویم دوی چې چا خوشحاله کړه وی خندول د قیامت په ورځ الله فرمایي زه به ورته وخاندم هغه کوم صحابي دی چې وفات کیږي نبی علیہ السلام دعا کوله خدای ستا سره چې ملاویږي دی هم وخندوه او ته ورته هم وخاندې دی هم وخندوه حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه په قبا کې اوسیږي نبی علیہ السلام تپوس لتلی دی نو هغه په قومه کې و بېهوشه و نبی علیہ السلام ملګرو ته وي زه خو واپس ځمه خو زما خیال دی چې دی د پاتې کېدو نه دی نو کله چې وفات شي غسل ورکئ کفن ورکئ نو ما به خبر کې زه به جنازې له راځم وی د شپې 10-11 دی په هوش کې راغی ملګرو ورته د نبی علیہ السلام قصه وکړه نو وی فرمایل چې نبی علیہ السلام زما د وفات نه به سحر خبره وی زما جنازې له به نبی علیہ السلام نه راولی لاره کې د یهودیانو بستی دي او داسې نه چې نبی علیہ السلام ته څه تکلیف میلاو شي زما په سر باندې زما جنازه دی یو عام سړی وکړي
د شپې جنازه وشوه سحر وی دومره قدر په هوش کې راغلی و چې دا وصیت یې وکړو او وفات شه د شپې جنازه وشوه سحر لا نبی علیہ السلام د مانځه نه وروسته تپوس وکړو د هغه زموږ د ملګري څه حال دی وی ځي هغه وفات شوی دی د شپې جنازه شوې ده وی تاسو زه نه خبرولم وی جی د هغوی وصیت و چې دوی ته تکلیف میلاو نشي زما په سر زما جنازه وکئ او هغه به بیا سحر خبر کوي نبی علیہ السلام وفرمایل پاسئ چې د هغوی قبر له لاړ شو نبی علیہ السلام مې په قبر ودرېده او دعاګانې وکړې یوه دعا پکې دا وه چې خدایه که ستا سره میلاویږي ته دی هم وخانده او ته ورته هم وخانده وی ټولو صحابه ووی چې کاش دا مړی زه وی او دا دعا یې ماته کړی وی د طلحه په ځای باندې دا لاش زما پروت وی دا قبر زما وی دی وخت کې تاسو د داسې خلکو په مجلس کې ها نو تاسو به د دې مجلس نه د یو ماشوم په سر دوی خو سندونه ایواډونه واخیستل خو تاسو به د یو ماشوم په سر یوه قبوله شوې دعا وړئ سبحان الله دې وخت کې ستاسو 14 قبول شوې دعاګانې دي 14